نو د مور او پلار کې د چا جمدي وي که دواړه یې که یوي نو خدمت به کوې هغوی به خوشحاله وی او که دنه خپه لاړل غرق او تباه شوې برباد شوې نه به خپه کوې مور پلار ډېر خلک وایي یاره زما پلار دی او کنځل کوي دی وخته ورسېږي بیا به ته هم کنځل کوي زما پلار دی نو څه ورسره وکړو زیاتې کوي زما پلار دی نو دا څه کوي مړه دوڼی دی راوسته ښځه نو مور او پلار سپک شو د ښځې خپل حق دی ګورې دا م یاد وساتئ بعضې خلک دلته هم غلطي کوي دا حقوق دي د ښځې خپل حق دی د مور او پلار دپاره به ښځه ښځې ته هم سپی په نظر نه ګوري الله خو ویني که نه ستا هم خور شته که نه ستا هم لور شته ستا هم څوک شته هغه به بیا البدل هغې نه وباسي لیکن د ښځې دپاره به مور او پلار هم نه پرېږدي مور او پلار احترام پکې قدر پکې عزت پکې وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقوي خكتك رسول الله مبارك فرمان او دوا چې الله یو وخت د ماشوم په باندې مور او پلار ډېر رحم کړی دی الله اوس دی قابل رحم دی ته پې رحم کې دعا ولا کنځل کوي نو کمزورې دی غریب کنه سترګې کمزورې نه دي موږ سترګو ته چشمې اچولې غوږونه کمزورې نه دي هغه شی واچوي ګلسون ماشین خوله کمزورې نه ده غاښونه نشته حروف سم نشي ویلی خپې کمزورې نه دي بې کونټی نشي ګرځېدی زړه کمزورې ډاکټر وایي نو چې څنګه ظاهري وجود کمزوري کېږي دماغ هم کمزوري کېږي غصه ورځي بنده په معمولي خبره غصه ورځي بې ځایه به غصه وکړي خانده وته مولانا روم صاحب رحمت الله علیه یو واقع لیکلی ده وایي یو سړی زوی سره ناست و دا بوډا دی او دا زوی هلک دی نو د پلار دی زوی ته بابا دا څه دي په دیوال یو قارغه ناست نو هغه ورته وایي قارغه دی نو بیا ورته بابا څه دي نه بچی دا څه دي دا پلار ورته وایي د قارغه دی بیا ورته بچی څه دي وایي قارغه دی بیا ورته بچی څه دي وایي قارغه دی که نه هسې غصه شو ورته بیا ورته بچی څه دي وایي په سترګو ړوند دی شل دله خو مې راته وایي قارغه دی که نه پلار ورته بچی ستا نه مخکې ما لیدي و چې قارغه دی خو چې ما ورته دلته کېناستو نو یو خبره مې را یاده شوه دقسې ته زما په غېږ کې وې او یو قارغه په دې دیوال کېناسته را یاده شوه نو تا ما ته بابا څه دي ما وې قارغه دی تا وې څه دي مې قارغه دی تا وې ها مې قارغه دی تا وې څه دي مې قارغه دی چې څومره تا تپوس کوم ما به دې خوله ښکلوله او مې چې ته زیات تپوسونه وکې ما به دې خوله ښکلوله او که نن مې د درېیم څلورم نه درته خبره زیاتوله نو کوتک ته دې ګوتې کولې هلکه داسې ده که نه بچی چې خبرې کوي نو دا پلار ورته دا خوله ښکل کړي نوسې وایي بچي نه خو بیا نوسي ډېر ګرانه بچی خو لا پرېږده نوسې بیا نوسي نه سوي او بیا د هغې نه ګرانې نو چې خبرې کوي نو بنده وایي چې دا خوله مې وله ښکل کړي وایي داسې که نه وایي او پلار توبه بس دا ګډې ولې دا نه پوهېږي اوس دا د دماغ کار نه کوي د بې غیرته بچیه دماغ کار نه کوي ستا دماغ کار کوي چې پلار ته پسې سپکې وي ستا دماغ کار کوي چې ته د خدای او د رسول د خبرو مخالفت کوي ستا دماغ کار کوي یاد وساته چې پلار سره دې څنګه وکړل زما قسم په خدای هغسې به راسره کېږي قسم مې راته وخوړ دا زموږ فقهاو لیکلي او د حدیثو شارحینو لیکلي او دا تجربې سره راته وی غالب ګمان مې راته ووی د باباجي زموږ خبره کوله مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه دا هغه نه مې اورېدلي دي وی دې جومات کې به هغه دې جومات کې به هغه مونځ کوو او دا دې زمونږ په دې بادرخیلو کندې کې کور وی راتلم وی په دې لاره کې یو سړي پلار را پرځولی او لته به یې ورکول په الله باور وکړه چې دا ته مې اورېدلي او ډېرو به ته دا دې مشرانو اورېدلي او لته به یې ورکول ورته وی ارمان دی نو پلار مې ګرې ډېر غټ دلی په سینه والا وی ناستو او لته به ارمان دی نو پلار مې ګرې ډېر غټ دلی وی زه رالم وی ما هغه زوی ته پاسه خوارشه پلار دی ظالمه بوډا دی وی پلار یې ما ته وی چې مولوي صاحب ودې دقه چلې را سره وکړو
وی ما ته پلان کیا هغه سړی هم زه پیژنم هغه زوی هم پیژنم هغه نیکه هم پیژنم خو بدله چې دی نومه ده وی ما ته چې یاد دي پلان کیا دقسې منزله روان وم چې دا په کوم ځای دي زوی را پرځولې په دقه ځای تا خپل پلار را پرځولې په دقه ځای یو لیش دی فرق نو او تا ورته نه وي چې ارمان دې پلار مې ګڼې غټ دلی ویلي دي که نه دا به مولوي صاحب زمونږ وایي په خپلو غوږونو او سترګو مې لیدلي دي چې په کوم ځای د پلار را پرځولو په هغه ځای دې خپل زوی را پرځولو او چې په کوم هغه ورته په سینه دې هم په سینه ناست چې هغه ورته څه ویقې ورته دا نه پاتې کېږي بده دا به وځي دا مه وایه چې زه خو دې وخت کې په هینډ تینډ کې یم او زه خو بس ځوان یم سپکه کم دا ټیم به پته راځي دا چل به راسره کېږي که ونه شو بیا راشه که جمدې هم په دې مخ مې لاړې وتو او مور پلار سره خلک مور خو بیا پرېږده خو سپیره نن سبا بوډۍ شوه که لوښي د لینځي خو بس مور ده او که لوښي لینځي بیا خبره ختمه که جامې د لینځي او کټوی د له پخوي نو مور ده او که دا کارونه نه کوي نو هېڅ هم نه دی بعضې خلکو نه اورم چې زما پلار ته دا ووایه بعضې خلکو نه اورم چې زما مور ته دا ووایه دا ښه خلک دی مور پلار څوک کم دی ما په خپله یو انسان دا هم درته خپل نوم نه علم ما یو مور بیواله او ډېره زیاته بیواله او داسې بیواله چې په دې ځمکه بیا راوغورځولې په ځمکه ما ورسره بیا خبرې هم بندې کړې وې نو ما ته یو سړي بیا ووایي هغه سړی یو جمدیر یو بل مړ دی مور هم مړه ده هغه بچی هم مړ دی مور هم مړه ده بچی هم مړ دی یو ګواه شته او یو ګواه اوس هم شته ما ته مولوي صاحب د پلانکي تپوس ته کې مې ورکې که خدای راته بېخو بس مور بوډۍ مور خدای را راسته درګړي درګړي تلې ده او ظالم به راغویشتله او هغه نوې تماشا وکړه که نه مې سو لیوني سپي چې چلی وی د خېټې نه د کوتري چینګار راوځي د سپو په دې به زه بیان کوم د مور او پلار په حقوق و خیدا میں مختصر درته وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په دویمه پوړۍ باندې پکې خودا نو سی وی جبرئیل علیه السلام وی الله چې چا مور او پلار وي دې به قدر کې خدمت وکړي ځان به جنت ته رسي او کدا سي خدمت یې ونکړو خدای دې هلاک کړي رسول الله مبارک په امین ویلي بل چا نه حضور پاک زمارونه چې څومره دلته ناست د مور او پلار قدر وکړي کوي به کنه جم دې وي د چا مور پلار کې یې وی کوي کته خپای راځه کې لار شي ولا ما دې یو ځل یو سړی وی پلار را نه خپه دي ما سره په جرګه لاړ چې مې په پلارانو څوک جرګې نه کوي امقلا جرګه کې خبره روانيږي زبا هغه ته مې ابو دوی دا کړی دي نو بیا وتا ته مې ته نه دادي دا روانيږي ورشه په خپل او دا غیږ کې وسره د مینې سر کېدا او بابا معافي غواړم ابا دې یو سپېړه دوه وی او درې نورې مراد ابا وی تا دا کړی دي بس خو غلطي مې کړې معافي غواړم یاره که معافي نه کړې وی ډېرې جرګې مې په پاکستانه بغیر نه کېږي مې ته ما په دې فارموله عمل وکړه سبا راغې ما ته مولوي صاحب خو بل شان خلک مې لېږل نه معاف کړم خو چې ورلم او غېږ کې متصر کېښود او وی امرا سره په جړا شو زم جړا شم وی روچته کړم په مخې دواړو طرف ته ښکل کړم واه د مور پلار زړه افسوس دا دی چې څوک دې ته نه ګوري چې زما بچی شته زما ورسره څونه مینه ده دې ته څوک نه ګوري چې زما دا بچی د ماشوم لوی یم په څومره سختۍ لویږي او په څومره خوارۍ لویږي نو ما زم بل چا لوی کړی یم که نه ما سره هم بل چا خواري کړې ده ما سره هم بل چا محنت کړې ده که نه داسې لوی خو ته نه راغلي دنیا ته لوی مسله دلته یو مسله دلته جوړېږي ادا چې د ښځې او د مور میانس کې بعضې وخت کې جنجال راشي نو بعضې قمقل د ښځې په طرف شي نو مور سپکه کي بعضې د مور په طرف شي قمقل نو ښځې بېعزته کي نه داسې به نه کي د دواړو خپل حقوق دي ته به بینابین اوسېږي داسې طریقه به کې جوړه راوړه اتفاق راوړه اختلاف مه پیدا کوه نه یو خوا پوره او نه بل خوا پوره د دواړو خیال ساته قدر کوه او که جوړه نه راځي بیا لکه ښځه د ښځې بیالول در باندې حق دي د خدای په بیال کور ورکول حق دي در باندې په شریعت کې شامي وګوره عالمګیري وګوره دا نه او که دا ښځه ستا د مور او پلار د حقوق ذریعه ګرځي دا ښځه نافرمانه ده
د شریعت خلاف کوي بیا به طلاق هم ورکول شي رسول الله مبارک فرمایي که مور پلار ته وي طلاق ورکړه طلاق هم ورکول شي په هغه صورت کې ورکول شي چې دا ښځه ستا د مور او پلار نه د عقیدو ذریعه ګرځي د شریعت خلاف کار کوي مور او پلار درته سپکوي بیا هغه بېل صورت ولري داسې به نه کوي چا نه مور او پلار خفه وي څه چل به کوې لکه رضا کوو به که نه او که د چا نه قبر ته خفه تلي بیا به څه کوې او دا کېدی شي قبر لی ځای خو علماو لیکلي دي قبر لی ځای قبر لا تلاوت کوئ ثواب وربخئ 2 رکعته نفل کوئ ثواب وربخئ ذکر وکئ ثواب وربخئ نیکي وکئ ثواب وربخئ نو علما لیکي د مرګ نه پس بیا سره خدای راضي دې وخت هغوی محتاج دي نیکو ته که نیکي دې وکړه ورو دې به خدای به دې معاف کړي